په ټولو نه مخکې زه د خپل مشر چیرمین صاحب شکریه ادا کوم چې موږ ته یې د دې پروګرام اجازت راکړه او د دې پروګرام خپلوالي یې راکړه چې دی موږ ته دلته راغی او نن په دې وخت باندې په روډ باندې موږ سره ناست دی. ډېره ډېره شکریه چیرمین صاحب. خاص کر خپلو وزیرستان او کورما ایجنسۍ کې کورما کې وختي ایجنسی وه چې اوس هغه ډسټرکټ دی هلته کم حالات شروع دي. هر مو د راتلو د سرو ګلونه را په غاړه کو خو موږ درته تحفه د مینې ډک زړګی ساتلی دی. الحمدلله د پښتونخوا قومي جرګې دستور و منشور د دې ایجنډا او د دې نصب العین دا دی چې د پښتونخوا بالخصوص او بالعموم د ټول پاکستان د بچي وخت ته موږ دا شعور او آګاهي ورکو او ورسو دا پیغام ورته چې په حیثیت د پاکستاني شهري تعالی د پاکستان آئین کم حقوق درکړي دي او بیا په 18 ترمیم کې ستا صوبې ته کم حقوق تا ته میلاو شوي دي. آیا دا تا ته میلاویږي او که نه میلاویږي؟ چې نه میلاویږي دا په کومه طریقه ته د دې حصول لپاره کردار ادا کړې. دا د پښتونخوا قومي جرګې منشور دی او دا د نصب العین دی. عدنان کومې خاورې سره تعلق ساتي؟ د جنوبي اضلاع دی، د وزیرستان دی، خو پښتون دی نو زما د مور زوی دی. څوک به راځي؟ زمونږ و تاسو لپاره به څوک راځي؟ نن ځان ته قسم زما چیرمین در دی او د غریب مزدور ملګری دی، زه به رالم. انګور که ډېر ډک وي خو بیا په بل باندې اډانوي. ځکه چې کوم یو د اعلان د اډانې ورکړی شوي وي ګنې انګور په خپله نه شي ودرېدی او نختر ته وګورئ ده چې خپل طاقت دونه وي چې د اوچت ولاړي. نو الحمدلله قومي جرګې دپاره انګور نه د نختر ونه شي. د نختر محمد خیل کې موږ یو په ډېر غټ مقدار باندې چې کله موږ ایډیفي شو او ضرب عذاب شروع شو نو هلته دوی قبضه وکړله. تاسو به خبر وئ چې د چاینا سره د هغې سودا 600 اربه شوې وه خو د هغې پیسو هېڅ پته نه لګي چې د پاکستان خزانې ته ځي که جرنیلانو جیبو ته ځي. حالانکې زه خبر یم چې موږ په ټول پاکستان باندې 200 اربه قرضه ده خو هغه پیسې خپل ځای ته نه رسي. نه ده که ته وګورې موږ په وزیرستان کې په 3 ځایه باندې غټې غټې کمپنۍ دي. یو د محمد خیل ده، یو د شوی ګیس دی، یو د رزمک د ویژن ګړلی روغه ورته وایي د هغې ګیس دی او په غټ مقدار باندې دي هر څه هغلته وسایل خو د موږ څه اختیار نشته په وسایلو باندې. څه ګوتې وایي هغه زمونږ مجرمان دي او د دې جواب ورکوي. هغه قومي جرګې ته په توسط باندې ټول قوم ته دا جواب ورکوي چې آیا په دې اویاو کالو کې یا اویا کالو کې چې دا کم فساد او د ملک کې انسټیبیلیټي روانه ده دا د اعظم قتل کړی شو، لیاقت علي خان قتل کړی شو، جرنیلان قتل کړی شو، د هغې نه پس وزیر اعظمان قتل کړی شو. د دې ذمواري په چا باندې ده؟ که دا انټرنیشنل اسټابلیشمنټ ذمواري ده نو ستا ذمواري څه وه؟ ستا ذمواري په سیاست او په وسایلو باندې خپل دستر سلول او په هغې کې کاروبار کول نه دي. ته د ملک محافظ یې، ته زموږ د عوامو محافظ یې. جی بالکل خیبر پختونخوا قومی جرگے کے زیر اہتمام جنوبی اضلاع کے حوالے سے اس میں امن قائم کرنے کے حوالے سے ایک بڑا جرگہ کا انعقاد کیا گیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ بانی خیبر پختونخوا قومی جرگہ کا ایک کمپین جو ہم نے شروع کیا ہے عدنان وزیر کے حجرے پہ، اس کے فارم ہاؤس پہ، وہاں پر ہم نے روڈ کے اوپر ایک مقدمہ پورے سرکار کو اور پورے اسٹیٹ کے سامنے رکھ دیا. وہ مقدمہ سب سے پہلے نارتھ وزیرستان، بنو
اور اس کے ساتھ ملک کے علاقوں میں جتنے بھی وسائل ہیں، اس وسائل کی وجہ سے جو مسائل پیدا کیے گئے ہیں، اسٹیٹ جو طریقہ کار اپنا رہی ہے، وہ وہاں کے جتنے بھی علاقے کے مکین ہیں ان کی بے عزتی کا باعث بن رہے ہیں، ان کے حقوق پہ قبضے کا ایک عنصر بن رہا ہے۔ خیبر پختونخوا قومی جرگہ نے ان کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ ہم عنقریب ایک کمپین شروع کریں گے جس میں ہم شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، بنو، ٹانگ، ڈی خان اور کرگ، جو بھی مطلب جہاں پر بھی ایشوز ہیں وہاں پر ہم ایک بدرگی کی صورت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں پر ہر ایک طبقے کے دکھ درد اور آواز کو نہ صرف محسوس کریں گے بلکہ ان کا مقدمہ مرکز میں جو کہ پروونشل کیپٹل ہے پشاور، وہاں سے اس کو لیڈ کریں گے، اور اس مقدمے کو چونکہ وہ اس میں پورے پاکستان کی بقا ہے، اگر گیس ان کے حقوق پر قبضہ پاؤں رکھ کر مرکز میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ایسے ایجنٹ ہو جو ہمارے وسائل کو اٹھا کے ہم پہ 100 گنا زیادہ ریٹ پہ بیچنا چاہتے ہیں، تو اس کی تباہی پورے پاکستان کے لیے ہے، نہ صرف وزیرستان کے لیے، پورے پاکستان۔ تو انشاءاللہ وزیرستان کا جو مقدمہ ہوگا وہ پورے پاکستان کا مقدمہ ہوگا، وہاں کے وسائل پہ نہ صرف خیبر پختونخوا کا کہ ہم 18 ترمیم کی روح سے اس پہ صرف صوبے کا حق ہے پہلے، اس کے بعد پورے پاکستان، لیکن ہم اس کو ایک اور شکل میں کہ اگر انصاف کی بنیاد پر کم ریٹ پر ایک چیز پورے پاکستانی عوام کو ملے تو اس میں نہ وزیرستان کا کوئی اس کا کوئی دعویٰ بنتا ہے، نہ خیبر پختونخوا کا بنتا ہے، اور نہ پاکستان کے کسی دوسرے صوبے کا، لیکن چونکہ مرکز کے جو لوگ ہیں وہ آئین اور قانون کو پامال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انارکی پھیلی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے پوری قوم جو ہے نا وہ متحد ہو رہی ہے۔ قومي جرګه زه خو د بذات خود چې نن راغلی یم دلته د پی ټی ایم هر مشر هر ورکر هم دغه قدم اخلي لکه څنګه چې خالد صاحب اخیستی دی، موږ دا دغه دی چې موږ پښتون سره یو ځای ته کړو. لکه ته دنه د کوېسچن وکړم چې د اووه کاله په پاکستان کې چې کوم ظلمونه یا کوم زیاتی موږ سره کېږي، ایون لکه تاسو اوس وویله چې کوم یو کیل دی چې هغه یو پنجابي ګټلی او یو پښتون ګټلی دی، حالانکې زه چې څومره خبر یم لکه د پښتون ولا سخت کیل هم و او د پنجابي ولا دومره نه و، هغې ته 50 کروڑ روپۍ جمع کېږي او د پښتون څوک نام نه اخلي. موږ دې دپاره لګیا یو